من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. जी नाज़रीन, हुसैन सास मेज़बान अब्दुल समी खान द पाक टीवी पर खसूसी प्रोग्राम सवाल आपका के नन जमून मिलमदे द जिला गुनेर द मुस्लिम लीग जनरल सेक्रेटरी और साबिका उम्मीदवार द सूबाई असम्बली जनाब शाह बखरवान से सर टोल नलावल से इंतहाई मशहूर हम सर लुम्बे क्वेश्चन बदर नदा कोम ची पर 2018 इलेक्शन की यो गट अप सीट वशो पीटीआई पर हुकूमत के पे इख्तिदार कराला मुस्लिम लीग द आई नमक के 5 साल हुकूमत करे हो गए आगे पोजीशन अच्छी होना को द बयानिए पवजबांदी और कना द खपल परफॉर्मेंस न कवल पवजबांदी द शिकस्त वर मिलाव शो. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. اول خو زه ستا شکریا ادا کوم چې موږ له دې مقرره کړه او دا دومره ښکلی سوال دې وکړو. ټول اول خو خبره ده چې مسلم لیگ الیکشن بایللی نه دی او نو په دې 13-15 کاله کې چې د مسلم لیگ د حکومت کوم پرفارمنس و هغه د چا نه پټ نه دی. څنګه چې ورته تاسو اپسیټ وي نو دا اپسیټ چې دی نو دا په دې نه شوي چې د تیر د حکومت کارکردګي چې و نو هغه صحیح نه وه ځکه چې عمران خان صاحب دغه وخت بیانات هم تاسو راوالی نو هغه په هغه وخت کې هم چې ویلي چې که فرض کړه دا پروګرام او الیکشن بیا وشو نو نن بیا راځي نن بیا په حکومت کې راځي نن هغه د امپایر ضرورت و چې هغه امپایر دغه په حق کې فیصلې کوي او نن ورته آوټ کړي نو پرفارمنس خو زمونږ د هغه حکومت د الله پاک فضل دی چا نه پناه نه دی چې 2013 کې کله مسلم لیگ ته حکومت میلاوېدو نو ملک په تیارو کې و د 18-20 غنټې لوډ شیډینګ معمول و فیکټرۍ ولاړې وې سرمایه‌کاري ختمه وه بېروزګاري وه په ملک کې ګراني وه معاشي تنزلي وه اقتصادي طور ملک تباہ په ملک کې ډېر بد حال او دهشتګردي وه دا حقایق دي دا ستاسو هم د وړاندې دي ټول چې کله حکومت میلاو شو نو زمونږ میا محمد نواز شریف صاحب په قیادت کې د هغه سره خپل ټیم و هغې شب روز محنت وکړو هغې به دا خبره کوله چې یاره زه به د ملک نه تیارې ختموم او لوډ شیډینګ به ختموم دا چا منله نه وي دا ناممکنه ده خو چې حوصلې او اخلاصي نو د هغې په دغه الله پاک رحم وکړو هغه په د ملک نه هغه تیارې ختمې کړې د ملک سسټم ته 12,000 میګاوټ بجلی داخله کړه چې د ملک په تاریخ کې په دې 70-72 سال کې دومره چېرته نه وشي څومره چې په دې 4-15 کال کې هغې دا د هغې د محنت نتیجه وه د هغې ستړې او د تکلیف وه او د هغې د پوهې وه د دې خپل دغه سره د خپل کمیټمنټ چې د هغې کوم په هغې باندې نو د ملک سټاک ایکسچینج چې و هغه ورته په کوم ځای میلاو شوی هغه 53-54 ته ورساو انډکس دغې ته ورسېد دا یو لویه کامیابي وه دنیا به د هغې صفت کو د هغې سره ملکي زرعي مبادله ذخایر چې وو $6 ارب ته را رسېدلي وو بلو ډېر کم وو هغه 25-26 ارب ډالر ته ورسول دا د حکومت کامیابی دي. تاسو وګورئ د هغه نه مخکې چې کله د 99 کې د هغې حکومت ختم شو نو د 99 نه راواله د 2013 پورې 1 میګاوټ بجلی نه جوړیږي په موټر ویز باندې کار نشته چې کله هغه راغی سی پی ایک راغی د ملک ته د خوشحالۍ یو پیغام راغی اقتصادي ترقي راله موټر ویز جوړ شو د سکاره پورې موټر وی ورسېد د ازاري موټر وی ته وګوره داسې په بېشماره د ترقۍ کارونه دلته کې شروع شو خو هغه چې په کوم بونډي الزاماتو باندې وتی دی پاناما هلکه پاناما څه شی دی پاناما کې نور راغلی دی په پاناما کې 400 کسان نور دي د هغه نشته او بیا پاناما والا په هغې باندې معافي غواړي چې زه معافي غواړم د ده نوم زموږ په غلطۍ راغلی دی خو هغه هم نه اکسپټ کېږي بیا په اقامه کې چې تا د خپل ژوند نه تنخوا وانه غسته تا اخیستی شوه او دا تا خو ولې نه دي او ته په دې کې ناهله شوې
او ته سزا شوې. وایي چې د نواز شریف صاحب نااهلي چې ده دا په زیاتیاتو په بیس باندې ده. بالکل چې هغې خو هغې څه شک نشته، قوم خو اوس هم دغه په شا ولاړ دی. سر د 2018 الیکشن ته تاسو هار ولې نه وایي؟ نو هغه انجینیر دغه پای کې شوی دی، خو ښکاره دندې شوي دي. زموږ دا سیټ چې دی دا زموږ د دې خپل بونیر دا سیټ نه دا مونږ ګټلی نه و، نو دا زموږ دندې شوی دی، زموږ نه اخیستی شوی دی په زور باندې. په دغې دندلۍ کې بیا پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه هم ذموار دی که نه؟ ولې چې مسلم لیگ دی نه مخکې چې کوم 5 سال حکومت کړی دی په هغې کې داسې سټپس دی ولې نه اخیستو چې دغې دندلۍ دا لارې روکاو کړی دی؟ نو دا نواز شریف لاړ پسې کې نواز شریف د تلو دغه هغه ټول دغه ته چې یاره دا ووټ کو عزت نو مطلب دا چې کم د ووټ نمائندګه دا په ووټ راغلی خلق دی، جمهوری خلق دی، منتخب خلق دی، نو هغو ته اختیار ورکوي که نه؟ نو دا جنګ خو د دغه ته اختیار نه بېلاوېدو چې اختیار نه بېلاوېږي او چا ورته ورکاو نه که نه، نو په دغه کې هغه تللی دی. سر چې د وزیر اعظم سره اختیار نه نو بیا په کار نه و چې دی په وخت باندې سټپ ډاون شوی وي د ملک په مفاد کې. دا داسې خبره دا ملک ته یې که نه، او په دې کې په دغه باندې هم نه کوي چې ته سرنډر شي، आवाज به اوچتا ہے. سټپ ډاون کېده خو دا یې حل نه دی. نه نه دا سټرګل دی که نه، وزیر اعظمي ماته نه ده پکار او سټرګل یې د مقتدر خلکو ته چې کوم اشاره کړې دی خلاف کړی دی. هلته خو یو کوشش وشو که نه، هغې کوشش کې هغه اختلاف هغه حد ته ورسېده چې یاره هغې دې نه برداشت کاوه. نو کله چې هغه بیا راغی نو هغه بیانیه خو دا ده چې ووټ کویز ده ته اوس به په کوم بیانیه باندې هغه لګیا دی د من نه بار دی، هغه په کومه بیانیه باندې دی او هغه د دومره جیلونه صحبتونه په څه باندې تېر کړو. خو د دې د خلقو له دغه جمهوري حقوق چې دي او هغې له هغه اختیار حاصلولو دپاره کو فرض که هغه دا نه کولی د اوسه پورې اوس به بیا وزیر اعظم و، هغه خو څه مسله نه وه. هغه خو چې دا قرباني د اقتدار قرباني ورکړه، هغه چې د جیل د صحبتونو برداشت کړو سره د خپل ټول خاندانه، نو دا ډېر دا څه چې دا د بل دپاره کوي که نه د دې چې دا وایي دې خو زما خیال نور څه نه زده کړي، خو غل دی او ډاکو دی، غل دی او ډاکو دی، غل دی او ډاکو دی. یا لکه غل دی ډاکو دی نو چې دی او څه پیشتې نو ته یې واله که نه چا منې کړی؟ حکومت خو ستا دی، هر څه ستا سره دی، امپایر ستا سره دی، هر څه دی په شا ولاړ دی، ادارې ستا سره دي، ته وایې پوه زما شاته ولاړ دی، په خپله وایي ټول خلک زما شاته ولاړ دی، عدلیه زما سره ده، نو وایي لتې که نه، خو څه شته نه، تش بدنامول دي که نه، دغه خبرې دي. سر د اسټبلیشمنټ سره د ټکر په وجه او د حکومت نه د بار کېدو په وجه بیا هغې ته په 2018 الیکشن کې شکست چې کوم میلاو شو مسلم لیگ ته. د دې نه بعد په مسلم لیگ کې څه ګروپ بندي شروع شوې، خو نه د اکثر خلک وایي چې نون او شین ګروپ دی. بیا که موږ په صوبه کې وګورو نو د پیر صابر شاه صاحب د امیر مقام صاحب د دغه لپاره یو لابینګ دی. په دې کې حقیقت شته که نه؟ په دې برادر نه واچوئ. ورته داسې خبره ده چې دا اسټبلیشمنټ مو خپل کوشش وکړو، ادارو هر څه چې څوک دي دا کینګ میکرز چې کوم دي هغه خپل کوششونه کوي، خو د الله پاک فضل دی په مسلم لیگ کې تر اوسه پورې دومره رخنه نه راچولی. زمونږ مسلم لیگ د میا محمد نواز شریف په قیادت کې متحد دی، هغه زمونږ د ټول مسلم لیگ لیډر دی، هغه د میا محمد شهباز شریف هم لیډر دی، هغه د مریم نواز هم لیډر دی او هغه زمونږ هم لیډر دی. او د هغې نه علاوه چې کله هغه ناهله شو د مل نه بعد نو زمونږ شهباز شریف صاحب چې دی زمونږ صدر دی. او کله چې تاسو د صوبې خبره وکړه نو د صوبې په حواله سره دا خبره چې زمونږ په پارټۍ کې نه څه ګروپ بندي شته، نه په دې کې څه بل څه. زمونږ صوبایي مشر انجینیر امیر مقام صاحب دی او الله تعالی دی ولا عمر ورکړي، الله پاک دی داسې ساتي. نو هغه زمونږ دپاره لکه لیډر په خپل ځای خو دی، هغه لیډر نه په مشر دی، خو هغه الله تعالی داسې خوی ورکړی چې هغه د یو عام ورکر په حیثیت باندې په دې پارټۍ کې د ورکر سره ناست دی، د ورکر مسایل اوري، د هر یو ورکر د عام کارکون هغه ټلیفون ریسیو کوي په خپله باندې او دغه غم له دغه خوشحالۍ له دغه خفګان له ستړي له ځان رسوي. نو هغه خو په دې صوبه کې د پارټي داسې په یو دغه باندې اغوستې ده چې د هغه د مخې له څوک راتلی هم نه شي، نو سره د هغه په مخ کې څوک په دغه کې شته
زموږ په پارټۍ کې هېڅ قسمه ګروپ بندي نشته یو پارټي ده او د صوبه کې موږ د میر مقام صاحب په قیادت کې او مرکز زموږ بیا صاحب. سر ریسنټلی چې تاسو په سوات کې کومه جلسه کړې وه د مسلم لیگ چې کومه جلسه وه انتهایی خلک ورته راغلی او ډېر زیات یو غټ تاسو پاور شو کړي د دغې کامیابۍ کریډټ چې دی هغه څه ته دي ستاسو بیانیه کامیابیږي کومه چې ستاسو بیانیه وه او که نه د صوبایي پالیسو کامیابي ده. نو دې کې زمونږ خو د بیانیې کامیابي ده. زمونږ پښتنو خپل یو روایت دی دا ټول عمر چې د چا سره دا د ظالم ملګرتیا نه کوي دا د مظلوم ملګرتیا کوي. نو د نواز شریف په کریډټ باندې ډېر کارونه دي د پاکستان دپاره د هغې ډېر خدمات دي هغه هم دي او بیا په سوات کې په ملکنډ ډیویژن کې په خصوص په ټولو صوبه کې خو بیا نو هغه ته چې الله تعالی کم د امیر مقام په شکل کې کم کس ورکړی دی نو په دې صوبه کې چې هغه کم کارونه کړي دي د دې خلکو د هغه سره د زړه نه مینه ده د هغه هم د دې خلکو سره مینه ده او د خلکو په غم درد کې په خوشحالۍ کې هر وخت هغه شریکي. نو خاص کر په سوات کې چې کم دغه دا جلسه چې شوې ده نو دا د دې ټول کریډټ چې دی نو د امیر مقام ته ځي. لکه ټیک د میا صاحب سره په ډېر خلک مینه کوي خو بیا هغه دلته کې راکېش کول هم پکاري که نه نو هغې د امیر مقام غوندې د قیادت ضرورت وي چې هغه خلک وي نو خبره کېش کړي. ستاسو په حوالې سره به یو کوېسچن کوم اکثر په سیاست کې سیاسي خلکو د هواګانو رخ چې بدلیږي که وګورئ کم طرف ته چې پوزیشن مضبوطیږي د کومې پارټۍ ای طرف ته اکثر ځي. تاسو 4-5 پیرې صوبایي اسمبلی الیکشن لړاو کو خو کامیابي درته ترلاسه نه شوه داسې هم چېرته څه سوچ کړی دی په ذهن کې چې دا پارټي پرېږدم بل طرف ته ځم چې ما ته زما د خدماتو هغه اعتراف دا خلک وکړي. دې څه خبره ده چې دا ممبري چې که نه نو دا ټیک ته یو سړی دا وایي چې یاره زما ممبري نه ده خوښه نو دا غلطه خبره وایي ځکه چې الیکشن سړی کوي دی چې زه ممبر شم زه خدمت وکړم په لویه سطح وکړم خو کومې پورې چې دغه خبره د پارټۍ نو چېرې دا ما کولې نو زما په خیال باندې چې د اوسه پورې به ما 5 ممبرۍ کړې وې ځکه چې نوم اخیسته و دغه نه خو بهرحال خو ډېر ښه خلکو دا د الله پاک لوی فضل دی چې موږ ته مخامخ څوک نشي ویلی نو دا خلک زموږ قدر کوي الله دې قدر وکړي یو بشر موږ ته مخامخ نه دی ویلي خو انډایرکټ خلکو ته داسې چې کو دی فرض که پارټۍ ته نو زما د والي صاحب سوال نه پیدا کېږي با ته څه میسج خو مونږ پای باندې ځکه چې مسلم لیگ زموږ پارټي ده دا زموږ ډله ده په دې کې زموږ مشران دي د هغوی سره زموږ تعلقونه دي نو د ممبرۍ په خاطر باندې مونږ کم از کم خپله ډله نشو پرېښودی خپله پارټي نشو پرېښودی زموږ دې کې ورورولي ده زموږ یوه نو د بنې د حده پورې خو زموږ ملګري وروڼه د موږ سره په هر دغه باندې متفق دي خو زموږ په صوبې په سطح زموږ د ډیویژن په سطح تعلقونه دي زموږ نو دا مونږ خپل نه ممبري ډېر وړوکی شی دی په مخ کې. سر روان بلدیاتي الیکشن دی ډېر کم ټایم پاتې دی دای دپاره تیاریانې څنګه دي په د الاینس په صورت کې به پکې حصه اخلئ مسلم لیګري او که نه په انډیویجول سطح باندې به حصه نه خو بیا د حالاتو مطابق سره فیصله کوي ملګري ټول راغونډ شي د هغوی نه رایې والي د ټول زموږ په هر ځای کې چې ملګري دي هغه ټول راغونډ شي د ټولو ضلعې په سطح باندې مشاورت وشي نو بیا به هغې ته سړی خپل دغه ته لایحه عمل جوړوي که نه هغې مناسب سړی بیا خپلې فیصلې کوي. بلدیاتي الیکشن ته په کم نظر ګورئ چې د 2018 تاریخ چې کوم دی هغه به دهراویږي او که نه په دې کې به ستاسو دا کومې قربانۍ چې ورکړې د هغې په وجه څه چینج به پکې نیوټرل الیکشن به کېږي نه انشاءالله تعالی چې بلدیاتي کې دومره داندلي هم نشي کېدی او هغې کې ډېر په محدود پیمانه کې څوک خو نشي کولی ځکه چې دا ټول د کوڅې او د ور او د درد یو بل سره دغه نو په دې کې دغه امکانات ډېر کمي نو انشاءالله چې زه پوره امید یم چې عوام به صحیح فیصله کوي. په صوبه ضلع کې د پارټۍ پوزیشن ته په کم نظر ګورئ د الیکشن نه بعد کمزوري شوی دی او که نه ښه طرف ته روان دی په ضلع کې خو الله پاک فضل دی زموږ پارټي ښه روانه ده زموږ سره اوس هم د خلکو سره زموږ سره هم رابطې دي زموږ هم د خلکو سره رابطې دي دا اوس کله د الیکشن دغه شروع شي تاسو به وینئ انشاءالله ډېر ښه یو مثبت چینج به را روان وي ډېر خلک پي هغه هر سړی چې دا ځل ما خیال چې فرسټ ټایم تاسو وګورئ چې دې کې به د
نواز شریف د دې بیانیې ووټ هم شاملي ځکه چې خلک د دې سره اتفاق ساتي تیر دغه چې کوم خان صاحب دي چې کوم وعدې کړې وي کوم دغه بیانیه باندې دي چې یاره موږ به چینج راولو تبدیلي به راولو نه مثبت تبدیلي چا ونه لیده ټیک د نیګیټیو سایډ باندې ډېر تبدیلي راغلې ده خو مثبت تبدیلي چا ونه لیده چې یاره سر اله ځکه تاسو د نرخونو ته وګورئ د خان صاحب بیان به چې یاره حکمران غلي نو تیل ګرانېږي او بجلی ګرانېږي او ګیس ګرانېږي کرپشن سیوا کېږي چې پاس دغه سړی ناست دي وزیر اعظم صحیح ناست دي پاک ناست دي نو لاندې کرپشن ختمېږي او هغوی به چې 3 میاشتې کې به ختمو خان صاحب یې زه به 1 کروڑ نوکری ورکوم 50 لکه کورونه به ورکوم بېروزګاري به ختمېږي دلته به ارزاني راځي نو په هغې حساب چې وګورئ نو تیل کوم ځای ته ورسېدو ډالر کوم ځای ته ورسېدو قرضې کوم ځای ته ورسېدې کرپشن کوم ځای ته ورسېد نو دا خلک خو ګوري د خلکو د دې سره دغه دی اوس یو سړی په دې څه کوي چې ته ماته وایسو هغه له خو دا پکار دی ته په ټي وي باندې مال ارزاني مه راوله ابوالوس خان صاحب په ټي وي باندې ارزاني چې د ملک د ارزانۍ د ټول نه دغه ځای ته راورسېد ډېر ارزاني د خلکو نه تپوس خلک څه وایي د خلکو د دې سره کار دی چې د روټۍ په کار ده هغوی له علاج په کار دی هغوی له ایجوکیشن په کار دی هغه شته نه نو زما خیال چې دومره دغه ته پکې ضرورت نشته یو کو تاسو د سیاست کې وګورئ مخکې د سیاست د عزت دغه د خلکو په یو بل باندې ټوک به تنقید کوي مثبت تنقید هم کوي خو په مهذب انداز کې کوي او تاسو دې ته وګوره د دې د بدبختۍ نه لکه دغه ټول زمونږ دي ټول مونږ یو وروڼه یو پاکستان دی هغه شایستګي ختمه شوه نو د بدبختۍ نه د پی ټي آی او ورکر کې اوس هغه برداشت خو شته نه نو هغه به داسې خبرې وکړي چې هغه سړی وي چې خدای پاکه لکه هغه ته ویلو نه نو کم از کم لکه حکومت دی که په حکومت ته د تنقید کوي نو دوی به تاسو چې داسې کړي هلکه یو سړی غلطي وکړي ټیک ته تا هغه ته غلطي وي نو ته خو به یې نه کوې که نه ته خو په دې راغلی چې به د غلطۍ سبب که نه زه خو دا نه دوهراوم چې ته دا دوهروئ نو بیا تا کې څه فرق و تا څه چغوالی وه که نه نو موږ نه عام خلک دی زه خو دې نه چې مطمئن کړي عام خلک نه دی مطمئن اوس موږ خو دا اپوزیشن پارټي او دغه موږ اکثر حکومت یا کم بیان دی وایي چې महंगाई जिम्मेवार चीज़ है माजी हुकूमत ते खास कर मुस्लिम लीग कदी डॉलर के है आर्टिफिशियल तरीका मानदे आगे कांस्टेंट साथे له داغه بیان نو بدی خواري سربرات سوال نو دا خو دې څه خبره ده کنه یا دا وی د دروغ څخه پی دی نو دا آرټیفیشل طریقه باندې دي وساتي کنه دي وساتي آرټیفیشل طریقه باندې میاشتې وساتي دوه دی وساتي ډالر دی وساتي سٹاک ایکسچینج دا کی دا دغه کې د خلکو د اربونو په کربو روپۍ اوړي راوړي دا په آرټیفیشل طریقه کېږي هلته کې خو خلک سوداګر اخلي او خرڅوي داسې سټاک ایکسچینج کېږي او کوجي کې خو ستا د کاروبار خو چې څومره کاروبار ستا په ملک کې کېږي او ډالر به ته څنګه آرټیفیشل ساتي او په کلونو به یې ساتي نو کو دې له دغه میکانیزم ته دې سره یو دي وساتي مهرباني د مسلم لیگ د لبنیر جنرال سیکرټري سابق امیدوار صوبایي اسمبلی شاه بخروان وکیل صاحب سر ستاسو ډېر زیات مشکور یم په دومره مصروفه وخت کې مو وخت راکړو مهرباني